مسلمانا ته ګیره خرایې دا عظیمه ګناه دی. یو موټی ګیره ساتل دا واجب دی، دا واجب دی، او دینه کمه ساتل دا حرام دی. نو یو ځل دی وکړو، دوه ځله دی وکړو، بس معافي ورکا. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي څوک چې ګیرې یو ویښته کټ کي، یو ویښته کټ کولو په بدل کې په قبر کې دته یو لړم پیدا کیږي. ته له خپله سوچ وکړه، که ته ګیره پرېږدې د مسلمانو ملک دې تا څوک وباسي نه، خو رب ته خو به مخامخ کېږي. قرآن کې الله فرمایي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته. ښځه به درنه تښتي، رور به درنه تښتي، زوی به درنه تښتي، چې چا له وجه نه یاره ما ته خو ښځه وایي چې بیا پرېږده، وروسته بیا پرېږدي چې حج ته لاړ شي یا عمرې ته. دا ما عزتمندو یو بس د دنیا لالچ دی. دا لالچ له ځان نه باسل پکار دی. خپل رب رحمان ته ځان سیده کول پکار دی، ځان سیده کول پکار دی. ایمان ډېر غټ اهمیت لري. ما عزتمندو حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت الله علیه ټوله شپه به عبادت کول او جړه به داسې جړه کول لکه دا ماشوم چې وږی او مور پی نه ورته میلاوي، داسې چغې به وهلې. چا تپوس ترې وکړو چې ولې ته په خپلو ګناهونو باندې دومره جړه کوې؟ وایي نه، زه په خپلو ګناهونو جړه نه کوم. که زما ګناهونه د غره په برابر وي، زما رب تر مخه هېڅ نه دی. زه د دې خبرې فکرمند یم، د دې خبرې فکرمند یم چې داسې نه چې زما اخیره خاتمه په کفر وشي. ما عزتمندو امام حسن بصري رحمت الله علیه یو ورځ په کټ کې ناست دی، خلکو یو سړي ته پړي ورچولي دي او راکاږي، سړی مړ دی راکاږي، خلک ځان پسې. امام حسن بصري رحمت الله علیه چې هغه سړي مخ وکتلو، دومره د الله خوف پې باندې راغی چې له کټ نه را پرېوتو، چغې یې ووهله، بېهوشه شو. چې په هوش راغی، کسان وایي علي جان ولې؟ وایي دا کم سړي اوس چې جنازه تېره شوه دا خلکو راکاږلو، دا د خپلې زمانې یو انتهایي نیک سړی، عابد پارسا سړی و، د خپلې زمانې نیک سړی و. وایي بیا دا دې حد ته څنګه ورسېدو چې نن خلکو پړي ورچولي دي او راکاږي د سپي په شان باندې، داسې خو به مړ سپی څوک نه راکاږي. وایي دا ډېر عبادت ګزاری و. یوه ورځ مونځ ته تلو، په یوې ښځې نظر پرېوتو، شیطان خطا کړو، ورغی هغې ته د خپل محبت اظهار وکړو چې ته ما سره واده وکړه. هغې ورته وایي چې زه به تا سره واده وکړم، خو زه خو عیسایت مذهب لرم، ته که عیسایي کېږي زه به تا سره واده وکړم. وایي ده دا خبر پټه کړه، خو چونکې الله به په څه وجې ته ناراضه شوی، اخیر ورغی ورته وایي بس ټیک شو، زه د ستاسو عیسایت مذهب قبلوم، خو ته ما سره واده وکړه. هغې ورته وایي نفرین دې وي او په تا دې وي، زه تا سره واده نه کوم. وایي ولې؟ زه خو ستا دپاره خپل مذهب پرېږدم. وایي ته خلکو کې مشهور یې چې دا نیک پارسا عابد سړی دی. وایي بدبخت دی یو سړی چې خپل دین سره وفا نشي کولی، به ښځې سره څه وفا وکړي؟ تا ما دپاره خپل دین پرېښو، تا پرېښو، خو الحمدلله زه بېګه شپې راسه مسلمانه شوې، ما کلمه ویلې ده. امام حسن بصري صاحب ورته فرمایي دا پرون چا ووجلو، نن یې خلک هغه دې راکاږي، په کفر باندې خاتمه وشوه.